فرمایي چې کوم انسان ته رب العالمین څلور څیزونه الله ورکړل، څلور نعمتونه ورته رب العالمین ورکړل، دې د الله پاک ډېر زیات شکر ادا کړي او دا غور سره ووري. شاید چې داسې خلک دنیا کې چې رب العالمین ورته څلور واړه الله ورکړي، دې د الله پاک ډېر زیاته شکریا ادا کړي. او داسې خلک پوهي چې په دې کې به ورته دوه یا درې یا یو ورته الله ورکړي، په دې د الله رب العالمین نه شکر ادا کړي. په دې څلور څیزونو کې زما عزتمندو مسلمانانو وروڼو، اولنۍ چې کوم د هغه دینداره بیبي ده. او د دینداره بیبي باره کې په دې کې خو شک نشته چې الله پاک د دینداره بیبي د وجې نه کور چې کوم د رب العالمین د جنت ټوکړه الله جوړوي. قرآن کې وایي کنه للغیب بما حفظ الله، خاوند به کور کې نه وي خو د خاوند د مال او د هغه د اولاد حفاظت به په ښه طریقه باندې کوي. او قرآن مجید کې مونږ دعا هم کوو که نه والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین، داسې اولاد او داسې بیبي چې سترګې به یخې شي. نو چې کوم انسان ته دینداره بیبي الله ورکړله، دې انسان ته د دنیا بهترین خیر الله ورکړو. او دویم زما عزتمندو وسیع او پراخه کور چې په حلال مال باندې جوړ کړی، په حرام مال باندې نه. حرام مال باندې که ډېر ښه کور جوړ کړی شي پای کې چین سکون نه، او په حلال مال چې دې سخته تکلیف تیر کړی او حلال مال باندې ځان وسیع پراخه کور جوړ کړی، نو دې کس ته د دنیا هغه ښکلی خیر ورته الله رب العالمین ورکړو، د خوشحالۍ زندګي ورته الله ورکړو. دې د رب العالمین شکریا ادا کړي. او دریم زما عزتمندو بهترینه سورلي چې رب العالمین خپل بنده ته سورلي ورکړي، ښه سورلي ورته الله ورکړي، دې د الله شکر ادا کړي. دې ته ښکلی خیر الله رب العالمین ورکړو. او څلورم د دې سره سره بهترین ګاونډي چې کوم انسان ته ښه ګاونډي رب العالمین ورکړو. ځکه ګاونډي چې د ښه په امن کې وي، ستا بچي به په امن کې، ستا په کور په امن کې. نو چې کوم انسان ته بهترین ګاونډي الله نصیب کو، دې د رب العالمین شکریا ادا کړي. زما یې د پوندو کم خلکو ته چې رب العالمین هر کس ځان پیژني چې کوم کس ته رب العالمین دا خصوصیات او دا صفات الله ورکړي، دې د رب العالمین شکریا ادا کوي. او چاته چې په دې کې څه میلاوي باغې دې د رب العالمین شکریا ادا کوي. رب العالمین دې عمل کولو توفیق را نصیب